کې د دې علاقې دپاره د زوړ نیر ده دا د آفتاب احمد خان شیرپو صاحب چې کله وزیر اعلی په هغه وخت کې د اوبه ډبل شوي دي، په ایماندارۍ ټول پټي شال پراته وو. موږ به ورته ډډم موربې ویلې، په هغې به ډډم کېدل، د سره پکې اوبه نه وي. دا خبرې ګوره خپلو بچو ته ښودل پکار دي چې هغوی لارې زه چې ګورم یاره زوی مړه بس هغه خو روان دی، خو په هغه خدای د غر که ستا زوی دی په کومه به نه راځي، کور ته به نه راځي. زما خو دغه یو وراره دی له ښار نه راغلی دی او ناست دی، سکندر خان راته جواب کړ راغلی دی ناست. زه دا خبره کوم چې ګورې د بیلاتو د کمزورۍ د ټولو نه غټه نقصان چې کوم دی نو دا زمونږ د دې ملګرو زما د ټولو د لاسه روان دی. او څه روان دی بچو ته چې دی نو دا نه ښایي چېرې څه د دې علاقې دپاره شوي دي او د علاقې کومه ترقي کړې ده دا چې کومه ده نو دا د آفتاب محمد خان شیرپو صاحب په برکت شوې ده. میټینګونه هم پکار دي، هر څه پکار دي. خو دا یو خبره کومه چې نوي کول چې کوم بچیم دي هغه بچي ځان سره راوباسي او هغه ځان سره برسیل هم بوځي چې د آفتاب خان خبرې واوري، هغه ځان سره بله چې کومه ده نو دا احتجاج چې دی دغه هم بوځي چې سکندر خان څه وایي نو هغه به خبر شي چېرې پارټي کوم پارټي داسې خبرې نه دي پکاره چې فرض که بس یاره پلانکې راغی او هغه چې دی نو هغه پسې شو یاره بس هلکان ورپسې دي. نه هلکان چې ستا بچي ولې به ځي بل خوا، چې ستا رواري بل خوا ته به ولې ځي، چې ستا کور ته راځي خوري ستا او دغه خبره چرګه زما وږی به د بل په شپول کې اچي، ولې به شي؟ لږ سوچ پکار دی. ملګرو ښه ټیک ټاک پارټي ده، ښه ټیک ټاک ملګري دي د استم خان په خبره باندې چې ښه ډېر خلک دی، خو کمزوري ګورې زمونږ ده.